حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله ليلة القدر راشي نو په دغه شپه باندې جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام او هغه ټولې فرشتې کومې چې په سدرة المنتهى کې دي دغه ټولې فرشتې د جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام سره ځمکې ته راکوشي او په هر مؤمن نارینه زنانه باندې سلام اچوي مگر کم انسان چې شراب څښي یا د خنزیر غوښه خوري نو په دوی باندې سلام نه اچوي دا دوه کسان ته مستثنا دي دا د سلام نه محرومه دي دې باندې سلام نه اچوي او یو بل روایت کې ورسره د دې تذکره هم شته چې جبرئیل علیه السلام هغې باندې سلام اچوي او د الله په دربار کې د دې خلکو شفاعت هم کوي او یو ډېر ښکلی حدیث دی لیلة القدر په دې شپه باندې چې کوم انسان د الله عبادت کوي نو حدیث مبارک کې راځي چې جبرئیل علیه السلام تشریف راوړي او هغې سره سلام کوي هغه عبادت کوونکي سره مصافحه کوي سلام ورسره کوي لاس ورسره میلاوي نو د دې به انسان ته څنګه پته لګي عابد عبادت کوونکي ته به څنګه پته لګي چې ما ته جبرئیل علیه السلام لاس میلاو مصافحه را سره وکړه نو علامه دا ده چې دې انسان په بدن باندې به چې دا کوم ویښته دا به ځیږ شي دا ویښته به پرې ودرېږي او په زړه کې به رقت راشي نرمي به پکې راشي زړه به نرم شي او سترګې دا به د اوښکو نه ډکې شي نو لیلة القدر په دې شپه باندې عبادت ډېر اجر او ثواب لري او دا شپه کله ده د بخاري شریف حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي تحروا لیلة القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان تاسو لیلة القدر شپه دا د رمضان آخري عشره په تاقو شپو کې ولټوئ په هغې کې تلاش کې او د مسلم شریف حدیث هم دی فاطلبوها فی الوتر منها پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو د لیلة القدر شپه آخري عشره کې په تاقو شپو کې ولټوئ هغې کې تلاش کې تاق شپې کمې دي نو 21 یویشتمه شپه دېرشتمه شپه او 25مه او 9مه او 28مه شپه دا تاق شپې دي په دې کې ولټوئ د بخاري شریف یو حدیث دی حضرت عباده رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیه السلام یو ځل بهر ته تشریف راوړو د دې دپاره تشریف راوړو چې موږ ته د لیلة القدر تعین وکړي د دې شپې خبر راکړي دا شپه کله ده دا موږ ته معینه کړي نو چونکې چې بهر دې تشریف راوړو یو دوه مسلمانان هغې په جګړه باندې شو نبی مهربان صلی الله علیه وسلم هغې وفرمایل وی زه خو دې دپاره روتې وم چې تاسو ته د لیلة القدر تعین وکړم د هغې خبر درکړم چې وایي لیلة القدر دا شپه دا به ګوره په دې شپه باندې وي تعین درته وکړم دا به په دې شپه باندې وي خو چونکې یو دوو کسانو پلانکي او پلانکي جګړه لګولې وه د هغې د خلاصي په وجه باندې زما نه د لیلة القدر هغه تعین هغه پورته کړی شو نو دا جګړه دومره بد څیز دی د جګړې په وجه باندې د نبی علیه السلام نه د لیلة القدر هغه تعین پورته کړی شو نو معلومه شوه چې د جګړې په وجه باندې انسان د ډېرو برکتونو او د ډېرو رحمتونو نه محرومه کیږي الله پاک فرمایي سورة الانفال کې ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وی تاسو خپل منځ کې جګړې مه کوئ ګینې تاسو بزدله شي او ستاسو رعب ستاسو قوت ستاسو دبدبه دا به ختمه شي دا به لاړه شي